बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवैस मुकरम खान, मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चारसदा। د न्यू इस्लामिया د مکرم صاحب د سوچ مطابق د یو درېیمې اونۍ یو بیچ وکرلی شو. هغې لپاره موږ د مشرانو په وساطت سره مشورې سره وکتل چې شمالي اشنغر نه زموږ نو اسلامیه ته ډېر زیات فلو د رسټورنټانو، او الحمدلله دغه علاقه ډېره زرخیزه ده شمالي اشنغر، او ښه کافي سټوډنټس ځینې راځي او هغه ښه تعلیم سلسله کې ریزلټس پیش کوي. نو موږ دا وګڼله چې بجای چې دا ماشومان دونه تګ و دو کوي، لرې راځي ګنټه سار کې د دوی په ټرانسپورټیشن باندې ټایمینګ لګي، بیا چوټۍ کې چې رارسي نو تقریبا مازدیګر باندې دوی باندې وي، نو ماشوم فزیکلی او منټلی چې کوم دی هغه پوره تکاوټ محسوسیږي. ورسره پیرنټس باندې هم د فاینانشیل چې کوم د کراینو چونکې چې کوم ریټس د فیولز روان دي زموږ په ملک کې، هر 15 دن پس فیول چې کوم دی پرایز انکریز کیږي، نو هغه خلکو هم د برداشت نه ابار دی، هغه ماشومانو به دونه ټیوشن فیس نو چې څونه به ټرانسپورټیشن کاسټ و. نو دغه کې موږ وګڼله چې شمالي اشنغر علاقه کې دا پوټینشل شته، ولې نه چې دا ماشومان راځي، نو آیا موږ لاړ شو او دا اداره د شمالي اشنغر د خوره کې دا بوټي نال کړو د نو اسلامیه پبلک سکول د دریم بانچ افتتاح وکړو. الحمدلله کې نن چې کوم دی افتتاحي تقریب وشو، مشران هم راغلو، دعاګانې مو شوې، علاقې چې کوم عامدین دي مختلف مکتب فکر خلک چې کوم دي زموږ د چارسدۍ چې کوم دي پرنسپل صاحبان، پرایویټ ایجوکیشن نیټورک چې څونه مشران دي هغوی راغلل او دې یو باقاعده پرانیسته وشوه د دې ادارې د علاقې کې. اډمیشن په څه طریقې کار وي چې پروفیشن ور روان دي، نو تاسو وځه کړی د اډمیشن چې کوم دی ردی پروسیجر دلته داسې دی چې پیرنټس فرایشي نو دلته زموږ چې کوم اډمنسټریشن آفیس دی عین خپل اډمیشن فارم ټیسټ ول ریسیو کی، هغه فارم سره به ماشوم ته باقاعده سلیبس، ډیټ شیټ او ماډل پیپرز ملاویږي. نو هغې لپاره موږ چې کوم دی 12 جنوري چې کوم دی ورځ ټاکلې د اتوار ورځ ده، موږ ځکه خلک هم فارغي، نو انشاءالله دې باندې یو اډمیشن ټیسټ زموږ وشو الریډي، هغې کې تقریبا 300 نه پلس سټوډنټانو هغې کې شرکت وکړو، او دویم زموږ چې کوم اډمیشن ټیسټ دی هغه په 12 جنوري باندې د اتوار پر ورځ روان دی، نو هغې لپاره فارم چې کوم دی اویلیبل دي. ښه اویس خان اخري پوښتنه، چونکې تاسو خپلو خبرو کې هم د وویل چې دا شمالي اشنغر چې د وروسته پاتې علاقه ده، پسمانده علاقه ده، نو آیا د دې خلکو لپاره یو معیاري تعلیم دغه کې تاسو په پیکیج وړی دوی سره به رعایت کوئ خو نه؟ بالکل جی، زموږ چې کوم اډمیشن فیس دی او کوم منثلی فیس دی چې کوم موږ ایښی دی، انشاءالله چې ماشوم دلته ټیسټ ورکړي او هغه ټیسټ کوالیفای کړي، نو دې ځای علاقې موږ ته خامخا دا هغه وشو وینه وشوه چې دا لږ کمزورې پسمانده علاقه ده بجای د چارسدۍ د سیټي، نو دلته چې کوم دی چې ماشوم انشاءالله ټیسټ پاس کړي، ښه بھرپور اډمیشن فیس کې مو سره ښه کافي رعایت کیږي او منثلی فیس کې به هم مکمل رعایت کیږي. بیا چې کوم دی زموږ ادارې کې انټرنل ایگزامز کیږي، ای باندې مختلف 100% سکالرشپس ماشومانو ته لګي، نو انشاءالله هغه یو پروسیجر چې څنګه هلته زموږ دغه پروګرام دی د سکالرشپس والا، دلته به هم انشاءالله هغه ایگزامز چې کوم ټرم وایز کیږي هغې کې سکالرشپس بیا ښه کافي سکالرشپس ته، خو چې ماشوم خپل پوټینشل ښیي، او انشاءالله دې علاقې والا خلکو سره موږ بھرپور تعاون کوو. دا اداره مو دې خلکو د ښو قدمونو ته راوړې ده، موږ وایو چې دا خلک اوس اداره سپورټ کړي، موږ سپورټ کړي چې ځان له تېره سر تاج جوړ کړي چې څنګه هغه ادارې باندې خپل اعتماد دی چې په دې باندې اعتماد وشي. انشاءالله لومړي کال نیم کې زه پخپله راځم دلته فل اډمنسټریشن فل ټایم مزه دې ادارې ته ورکوم، بل چې کوم ټیچینګ سټاف دی کوم سینیر سټاف دی هغه ما هغه برانچ نه مین کیمپسز نه دلته را شفټ کړو، هر سبجیکټ کوم سینیر سټاف دی به دلته باقاعده راځي او کوم کوالټي ایجوکیشن دا به دوی ته هم دی شمالي اشنغر ده دوی پر ډور سټپ باندې ملاویږي. اویس صاحب دا هم راته ووایه چې چارسده کې خو ډېرې معیاري ادارې دي، خو د نو اسلامیه پبلک سکول د کامیابۍ راز څه ده؟ د بس فیصلې جی په نیتو دي، او یو دا دی چې مکرم صاحب کله وفات شو نو مشرانو الحمدلله د علاقې زما یو ملاتړ جوړ شو، او بس صرف دا یو هغه وه چې دا بچي ما خپل بچي وګڼه چې څنګه مکرم صاحب د بچي خپل بچي ګڼلی دی، هغه په هغه ماشوم سختۍ هم کړی دی، هر قسمه ډیسپلن لحاظ سره چې کوم رولز ریګولیشن دي د ادارې داسې جوړ شوي چې دا ماشوم به د سانچه کې ځان جوړوي او خپل بچي چې دا بچي مونږ وګڼه او دا مونږ چې دا زموږ د قوم بچی دی او قیامت پر ورځ دې بچي مانه تپوس کیږي، نو انشاءالله به دغه یو خلوص دل سره چې کوم کار کیږي به دغه یو راز دی. او بل دا چې مونږ ماشوم ته زیات کوشش کوو چې ماشوم ته کنسپټ کلیر کړی شي، زیات نه چې بس یو ماشوم د اکثر خلکو کتلی وي دی انګلیش وایي فر لګیا دی به ډېر قابل نه، انګلیش یو لینګویج دی، مونږ وایو چې ماشوم دی په یو کنسپټ باندې پوه کړی شي او په دې باندې په خپله یو کریټیکل رایټینګ کار وکړي، نو زموږ زیات کوشش همدغه دی په ماشوم باندې دی چې هغه ته مونږ کنسپټ کلیر کړو او هغه په خپله چې کوم دی آن ورډ هغه شی ډیلیور کړی شي. ډېره مننه سر.